سلامونه احترامات ګرانو کتونکو دا مهال زه په نسته کې موجود یم نستوالو ته بجلی څومره ده ګیس څومره دی ترقي څومره ده خپل ام پی ای منې څومره تپوس کوي او ما سره چې دا ولاړ دي دا د پاکستان تحریک انصاف دیرینه کارکنان دي یا پتنګانې دي هستنو ته ختلي دي بینرې لګولي دي دوی نه به تپوس کوو چې آیا څه ترقي مو راته ښودلی شي او که نه صرف خبرو له تکړه دي کمنټس له تکړه دي کنځلې له تکړه دي څه اجتماعي سوچ هم شته او که نه بس صرف په انفرادي سوچ کې لګیا دي وروره څه به وایې څه ترقۍ مو خو مو لیده څه شته راشته هېڅ ترقي نشته الف خان بھائی 12 کال نه پی ټي آی حکومت دی الان کې موږ ورته په خپله اوټ هم ورکړی دی والله که یو شی موږ لیدلي نه څه ترقیاتي منصوبه نه روډ نه سکول نه کالج نه یونیورسټي نه بجلي موږ د دوی نه ښه خفه یو او موږ چې کوم ام پي ته زموږ دلته افتخار الله جان زموږ ام پي دی چې هغه ته موږ کله ټلیفون کړی دی نو هغه وایي دا زما مسله نه ده که فضل خان ته موږ ټلیفون وکړو فضل خان زموږ نمبر نه اوچتوي نو موږ د دې حکومت نه ښه خفه یو او موږ د نیشنل بد نه غواړو ځکه چې هغوی د صوبې له ډېر ترقیاتي پیکجونه یې راوړي دي خو خلک د دې نه ولې مخ اړوي زه هم خدای ته مخ کا او حق خبره وکړه دې صوبې دپاره چې ان پي کوم خدمات کړي دي نو هغه قابل قبول دی د عوامو دپاره ځکه چې دې صوبې له نوم ورکړه تاسو خو ګوره خبره کوم تاسو خو پرېخایه ووټ ورکړی په ترقۍ هم خو نه دی ورکړی بیا بس یو ستاسو ممبران چې کله اسمبلی کې ودرېږي نو ستاسو مطالبو خبرې هم کوي نه دی بیا هلته چې لاړ شي دی بدل شي دی خرج شي دی حق خبره نه کوي دی چې کوم شي دپاره عوام لیږلي هغه خبره دی نه هېره شي ابوالخیمینی صاحب له موقع ورغلی وه که نه بجلۍ خبرې ده دا خبره وکړه چې دی غل دی پلانې غل دی ډینګرې غل دی بس صرف دا پکار وي دا نه وي پکار هغه ځای کې قانون جوړ کړه هغه ځای کې عوامو د سهولت دپاره خبره وکړه د خپلې حلقې دپاره دی چې کله ما د دوی تقریرونه سپیچ کتلی نو دوی د عوامو دپاره خبره نه ده کړې نو زه هم دوی به بیا هم دې نستې ته راځي دوی به 5 کاله پس بیا به هم راځي او زموږ دا خلک به وایي چې یاره زه دوی له اوټ نه ورکوم بیا زه به دوی پرېم نه ږدم هغوی دا وایي موږ له صرف پرېخایه ووټ راکړی ما دلته اوټ د دې دپاره ورکړی چې ما ته سهولتونه راوړي ما ته اسپتال نشته ما ته روډ نشته ما ته ګیس نشته ما ته بجلي نشته ما ته مسلې دا دي زما د بچي تعلیم نشته زما بچی چې کم دی نو هغه چې سکول ته لاړ شي پکې استادان ني نو زه به بیا دوی له څنګه اوټ ورکوم بس دا زما نه غلطي شوې ده آینده دپاره به بیا زه دوی له بلکل اوټ نه ورکوم الف خان شکر دی چې ته خو پېښ شوې وروره ته به څه وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ خو د معیاري نستې اوسېدونکي یو خاص د پی ټي آی کارکنان یو د اوس نه یاره والله بالله چې 10-15 کاله به کېږي چې موږ پی ټي آی سره یو خو موږ د خپلې ام پي ګانو مینهګانو نه ډېر سخت خفه یو ولې چې لږ هوا ولګي زموږ بجلي په هفتو هفتو ني یو تم سوال او ظالمینه زما لپاره دا دوکان دی دغه والله په دې دغه کې راته دونه پېښه راکړل چې درته ویلی نه شم ورته د بجلي مو نه ام پي غم کوي نه مې نه غم کوي نه که دلته کوم مشران دی هغه هم غم نه کوي یاسې به یو ویل 2 غنټې پس به درشي بل به 10 غنټې پس به درشي غول په مچازو وینځي هلکه چې نشئ کولی استعفا ورکوي فضل خان دی اسمبلی ته لاړ نو هلکه چې ته د کار خبره وکړه نو ته یې عمل خان پاسیون خالي چې کوم ځای کې تا ته مقام شي نو ته به دغې پورې خورې چې ته د کار خبرې مسلمان وکړه دې ملک له ترقي راوړه چارسدي له ترقي راوړه ته هم پی ټي آی والی که نه مطمئن یې د خپلې پارټۍ نه بس مطمئن ورته ووایه نو لکه څنګه مطمئنه نو لکه دنګ مشران دي غلي ناست دي نو بس موږ ځکه مطمئن یو چې څه نه وایو بجلي نشته ټول هر ساړې ګړي دي کار ګاډ وډ دی نو هغوی خو چې تاسو نه ووټ ورکوئ او تاسو نه یې اخیستنو په دې باندې چې رخایي ده تاسو خو په ترقۍ څه کوئ تاسو په بجلۍ څه کوئ موږ خو د بجلۍ د لاسه اوس وځېدو خدای راستي څاروي مو هم تباه شول موږ هم تباه شو کوم دي بجلي مشران احساس ده تاسو چې ووټ هم هسې بې ځایه تللي هسې بې ځایه بلکل تللي دي مشران مو غلې ناست دي بس هلته خو یې چیګانې لګېدلي وروره کورونو کې او په حجرو کې ناست دي دلته خو موږ اوس وځېدو صحیح ها ګرانو کتونکو د نصرت چوک ته راشئ دا کم کسانو چې خبرې وکړې دا د پی ټي آی دیرینه کارکنان دي تپوس هم کولی شئ خو وي دی رایې درست دی زه ښه ده چې دوی کې احساس وشو چې پی شو چې ووټ هم سیند ته غورځولی دی په ترقۍ دغه خلک خو په تقریرونو کې وایي موږ په ترقۍ درکړی دی موږ په رخایه نه یې درکړی زموږ د باندې حق دی پنډونه به راځي به تاسو خورئ